زما عزتمند مسلمانانو ورونو نن مغربي قوتونه کفري طاقتونه هغه راغلي دي په مدرسې باندې یلغار کوي په ملا باندې یلغار کوي هغوی ته پته ده چې پښتون کې غیرت دی پښتون ننګیالی دی په هغه کې اسلام پرستي ده دا پښتون ته دا نشي ویلی چې ته شراب نوشي وکړه پښتون ته دا نشي ویلی ته سودخوري وکړه پښتون ته دا نشي ویلی چې ته د ختم نبوت په عقیده باندې سمجوته وکړه هغه راپاڅېږي نن د مسلمان او د هغه د ملا د هغه د منبر او محراب د هغه د مدرسې د هغه جومات سره دا کوم تعلق او ربط دی دا د ختمولو کوشش کوي ولې چې هغه ته پته ده چې دا ټول تعلق د دې مدرسې نه دی د دې جومات نه دی د دې منبر نه دی د دې محراب نه دی د دې ملا چې کله د خپل مسلمان رور سره هغه تعلق ختم شو رابطه ختمه شوه کنیکشن ډسکنیکټ شو بیا به دي په پښتون باندې خپل حاکمیت او خپل حکمراني راولي خو الحمدلله نن زمونږ او ستاسو دا اجتماع د هغوی تردید کوي او د دې خبرې تایید کوي چې انشاءالله سل کاله نور هم دا په پښتون خلاف او د مدرسې خلاف او د جومات خلاف تحریک وچلی د هغوی خلاف کوشش وکړي نن چې دا کم خلک راغلي دي دی به هیڅ چرې هم د دې دا کوششونه نه کامیابوي هیڅ چرې به هم دوی ته مخه نه ورکوي هیڅ چرې به هم د هغوی په خلاف نه استعمالیږي داسې به وي که نه انشاءالله دا چې ناس خلک دي دا به د جومات تحفظ کوي او که نه دا به د مدرسې تحفظ کوي او که نه زما عزتمندو جواب غواړم دا چې ناس خلک دي که چېرته خبره د مدرسې په عظمت راله د ملا په تقدس راله د قرآن په حرمت راله د ختم نبوت په حرمت راله دا خلک به د خپل جان مال قرباني ورکوي او که نه ورکوي دا جذبه ده دا جذبه ده او تاسو ته دا جذبه هم ملا ښودلې ده دا جذبه هم درته د منبر او محراب نه بیان شوې ده هغه دا جذبه ختمول غواړي خو انشاءالله تر قیامته پورې به هغه په خپل د مضموم مقاصدو کې کامیاب نشي نه به کامیابیږي که نه انشاءالله په هر میدان کې به که د مدرسې په میدان دی که د سیاست په میدان دی که دعوت و تبلیغ په میدان دی که د خانقاه او تصوف په میدان دی په هر میدان کې به انشاءالله موږ د خپلو علما کرامو ملاتړ به کوو د هغوی په شا به ودرېږو او د هغوی سره به پوره تعاون او مرسته کوو به که نه انشاءالله دغه رنګې دا مدرسې دا جوماتونه دا مرکزونه او دا ښکلي ښکلي ځایونه دا چې په کوم ملک کې قایم دي دا چې په کومه خاوره باندې قایم دي نن هغه دا هم لګیا دی زما د نظریاتي سرحداتو محافظینو خلاف او د جغرافیایي سرحداتو محافظینو خلاف نن خلک وایي پاکستان سره خو لس لکه محافظین دي فلانې به حمله وکړي ډنګرې به حمله وکړي نه دا اجتماع باور ورکوي چې انشاءالله د پاکستان هر عام مسلمان د پاکستان هر ننګیالی بچی دا د خپلې پاکي او د خپلې مقدسې خاورې د تحفظ دپاره هر دم تیار دی په هر میدان کې دته د اسلحې ضرورت نشته دته د وسایلو ضرورت نشته چې هر کله دته پته ولګېده چې نن زما په دې پاکه خاوره باندې چې د کومې بنیاد د لا اله الا الله کلمې په طور باندې ایښودلی شوی دی په دغه بنیاد باندې به دی د خپل جومات تحفظ به هم کوي دی به د خپلې مدرسې تحفظ هم کوي دی به د خپلې خاورې تحفظ به هم کوي او د خپل وطن تحفظ به هم کوي انشاءالله کوي به که نه انشاءالله دا ملک زموږ مشرانو وایي د دلي د چاندني چوک نه واخله تر لاهوره پورې په هره ونه کې یو عالم را ځوړند دی دغسې دا تحریک ازادي کامیابه شوې ده دغه رنګې په دې قربانو باندې کامیابه شوې ده نو چې کله ما ته زما د مشرانو دغه قربانۍ مخې ته وي ما ته زما د وطن هغه بنیاد مخې ته وي هر څومره که زموږ په خپل منځ کې اختلاف راشي د دې کور به هر چې کوم دشمن دی هغه ته به مونږ یو 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 موټی به یو انشاءالله په هر میدان به د هغوی مقابله کوو الله رب العزت دي زمونږ او ستاسو دا راتلل دا راجمع کېدل په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین